حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے یو سوال کړو وی پروردگارا د مرګ د اختیار مال راکړه چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي وی قدر مې کړه مطلب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خوښه نو بس ډېر ټول عمر به جم دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شو واحد پیغمبران ټول سخیان دي ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړله لازما به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي څه ملګري ته ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وی صاحب څوک په دې لاره نه ښکاري وی لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړه وی صاحب یو سړی په دې لاره روان دی او کافر دی وی دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کو داسې ده که نه څادر پټ کو سر پکې پټ کو چې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کو چې دا بس د میلمه به دا خیاله چې دې ونه لیدم نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا بوډا ورته وایي چا په نوم وایي د خدای وایي خدای څوک دی نو خدای نه پېژنم زما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي پاسه خبیث بچی ګڼې اوس یو څو دی وامه وځه خوار شي تا به ډوډۍ خورم ته زما خدای نه مني زما رب نه مني پس سړی بوډۍ په مخه کړ رب العالمین ورته وحی وکړه ای ابراهیم دا دې څه وکړل وی خدایه ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله هغه ستا نوم نه اخېست د بت نوم یې اخېسته ما له پې غصه راله دی ګوره ما سره شرک کوي شرک ما نه مني او ما سره شریک مني او دا بوډا د سلو نه اړېدلی دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه زه ورکوم زما دشمن دی ما ته کنځل کوي چې خدای له شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی او ما دې نه غواړي زما مال د دغه بت نه غواړي او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه نن ستا میلمه شو نو یو نوړی ډوډۍ نه هغه دې پې بنده کړه هله وایي شابه هغه نوکر ته وایي دا بوډار دی چې را پیدا کا بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه وایي تا خو وختي دو شړلم وایي ما ته خپل رب ملامته کړم خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې ما سره شرک کوي زه ورکوم نن تا سره پوټۍ کېناسته او ته نه ورکې نو به زه معافي غواړم شابه ډوډۍ خوره وایي ښه واقعي داسې ده وی او وی ما ته کلمه وخواجې زه مسلمان شم بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ شرک نه توبه کړ نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز نو یو بوډا والا راغی او د خدای نه سوال کړی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا چې زه وغواړم نو چې زما نه ساه لاړه شي چې نه غواړم چې زه جم دی ډېره ښه ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه څومره قربانۍ کړي نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی د الله بره علم بل چا سره نشته بوډا چې کېناسته ورسره ډوډۍ ته نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي دا بعض انساني هغه بیماري غریبه سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي چې نوړی دې بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبېدله ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه او نوړی ته په ځمکه پرېوته ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای داسې جم دی د ده دا ژوند بله نوړی راواغېسته د غریبه لاس یې رپېدام ته پرېوته بله یې راوچته کړه چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ
حضرت ابراہیم علیہ السلام ادی بوڑھا نہ تپوسو کو بابا سو د 100 کال وی د 200 کال ابراہیم علیہ السلام د عمر برابر عمر وته یاد کړ وی د 200 کال ابراہیم علیہ السلام وی خدایا ادا سی عمر ته مې مرسته دی عمر نو مې الله ساتي دا عمر دا جن خدای دین خو مې ساتي بس هغه سړی وته برابر شو ملک الموت په دغه شکل کې راغلی ملک الموت د مرګ فرشتو په دغه شکل راغلی ورته برابر شو ابراهیم علیه السلام بس ساده نو باسم وی ما ته خو الله مشورک ویلو چې که جون د خوخي نو نو واسم اکمر ویست سوالو نه کجې جون ته خدای مرسه اوس دی په داته کې دی وی خپل تازه لمرق وخت په دغه ټکی دی وی ټیم دی پورا دی چې خبر اخلاص دی چې الله تعالی اختیار کو تا په خپل یو دی عمر ته مرسه نو یو سکند پکې پاتې دی په دغه عمر لكل امه اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون چې کله غنه تراله نه یو سات سکند مخکې والشته او نه یو سکند وروسته والشته یو سړی دارو دکان ته لاړ دارو یې اخیسته چې دکان ته دارو لاړو نو هلته دارو اخلي هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو یو دې بوتل هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو د دې وسونه ګارنټي وي دکاندار ورته وي ستا ګارنټي شته چې د دې بوتل ګارنټي غواړي وی او بالکل زما ګارنټي ته د ځوان زلمی یم ډوډۍ خورم پیسه شته دولت شته خپې شته د روغ صحت شته زما ډېره لویه ګارنټي ده او یا 100 کاله ژوند مې دی خو چې دا ټکې وي د هغه دکاندار په هغه فرش د پاسه را پرېوته او ساتې وخته ګارنټي د ژوند چا سره هم نشته قرآن شریف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کار مقرر کی التا ورسیگی نو التا دے سو باسی جعل له الیہا حاجتا التا و حاجت مقرر کی لالچی او چی التا کی زی مرگ مقرر دے دے سو باسی نبی علیہ السلام فرمائی چی بنی اسرائیلو کے کسان را جمع شو یروی را دے اللہ تا وجعلو سوالو کو دے مقبری تزو یو مړی دی که راجمدی شو او مونږ ته لږ تپوس وکړو د ځان کدن او د مرګ واقعي که سړی ډېر لوی سفر هم وکړي که نه نو ستا رابطه ورسره وي که سعودي ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي نو په ټیلیفون خو دې تپوس کولی شي که نه داسې ده که نه چې لکه سال دی امریکا څنګه ده سفر دی څنګه و جس کې لاړې بس کې لاړې څنګه تکلیف وکړو نو لیکن د مرګ په سفر چې څوک ورغی ته دې په ټیلیفون معلومات کولی شي نه درته په انټرنیټ الویلی شي او نه درته بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چې یاره د مرګ سفر څنګه و ځان کدن مې څنګه و نو وایي چې یاره مونږ له غوندې یو مړی که جمدی شو چې مونږ دې تپوس وکړو نو دوی چغې ووالې الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې یا الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمدی کړه چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی الله دا دوی دا دعا قبوله کړه یو جلق وشو یو قبر اوشتی یو مړی ته بهر ووته دوی ته وکتل هغه هم حیران شو دوی ته تپوس وکړه کله مړی چې معلومات یې وکړل 100 کاله د هغه د مرګ شوي پوره 100 کاله دوی ته تپوس وکړه یاره وی بس یو تپوس ته نه کوو چې ته څنګه سړی یې زه خو یې ښه یم الحمدلله نیک سړی یم وی دا تپوس ته نه کوو چې مرګ څنګه و د دې مرګ ال راته ووایه وی 100 کاله مخکې رانه سوتې ده 100 کاله مخکې او اوسه پورې 100 کاله وشو چې زما په خوله کې د ځان کدن هغه تریخوالی پروت دی 100 کاله وشو چې زما په خوله کې ځان کدن تریخوالی پروت دی وی دا هم را سره څه ظلم وکړه چې تاسو په دعا را جمدی کړم اوس به بیا ځان کدن نه باندې تېرېږي اوس خدای ته وګورئ ستاسو دعا قبلیږي نو ما له الله نه سوال وکړئ چې ما نه داسې سال له وباسي چې ځان قدم را باندې را نه شي مرګ چې نبی علیہ السلام فرمایي د حضور پاک مبارک حدیث ته چې په انسان مرګ راځي که نه مرګ ته څه ویلي دي حازم اللذات اکثروا ذکر حازم اللذات الموت نبی علیہ السلام فرمائی دا مرگ ذکر دیر زیادو کے بار بار دا مرگ ذکرو کے مرگ سشے دے حازم اللذات دا انسان دا دنیا دا خون دا لذتون ختم کی دلے وڑی کی پمالدار چراغ
د دې بیان دویمه برخه انشاءالله سباله و تاسو ته نشر کیږي. تاسو یې ضرور وګورئ او چینل در سره سبسکرایب، لایک او شیر کې او کمنټ کې سبحان الله ولیکئ.